آیا د انبیو نه ګناه شوې ده که نه ده شوې او کوم ځای کې چې انبیو ویلي چې الله مونږ ته بخښنه وکړي نو د دې څه معنی ده علما وایي د ائمه اربعو چې کوم څلور د مذهبونو امامان دي د دوی او د سلف صالحینو په دې خبره اتفاق دی چې انبیاء کرام چې دي دا معصوم دي قبل النبوت او بعد النبوت انبیاء کرامو کې د یو پیغمبر نه هم نه د نبوت نه مخکې ګناه شوې ده نه د نبوت نه بعد ګناه شوې ده دا مسلمه عقیده ده چې انبیاء کرام دا معصوم دي د ګناه نه قبل النبوت بعد النبوت کمو ځایونو کې چې لفظ د معصیت راغلی دی یا د ذنب راغلی دی د ګناه او د هغې نسبت انبیاو ته شوی دی نو د دې څه معنی علما وایي په کوم ځای کې چې قرآن کې لفظ د ګناه راغلی د معصیت یا د ذنب او د هغې نسبت پیغمبر ته شوی لکه راغلی دی فعصا آدمو نافرمانی وکړله آدم علیه السلام نو عصا نافرمانی لفظ راغلی دی نو کم ځای کې چې د ګناه لفظ راغلی او نسبت انبیاو ته شوی د دین مراد ګناه نه د دین مراد هغه کاری چې هغه د پیغمبر د شان سره مناسب نه نور ګناه نه ګورئ سیئات حسنات الابرار سیئات المقربین څومره چې سړی چاته نږدې هغه له په معمولي خبره سزا ورکوي د هغه معمولي خبره ورته غټه خبره ښکاري نو پیغمبران دا خو د الله نږدې مخلوق دی دینه چې به معمولي کار خلاف اولا قدر وشو نو الله تبارک و تعالی به هغې ته په هغې باندې زوره نه ورکوله لکه جومات ته سړی مانځله راځي نو مونږ وایو چې سړی مانځله راغی نو لوی کار یې وکړو په اوسني دور کې که چپه خپه یې مخې کړه او که ښی خپه چې را دنده کېدو مونږ وایو ای به دغه معمولي خبره ده خو چې مونځ یې وکړو مونږ داسې نه وایو سفیان ثوری رحمت الله علیه جماعت ته راتو چپه خپه یې را مخې ته کړله د ښی خپې په وجه ړومبی چپه را مخکې کړله اواز ورته وشوې ای غویا دا دې څه وکړل نو دا خو ګناه خو نه وه خدا نیکو نو الله ورته معمولی خبره باندې زوره نه ورکړله نو زما ستا په حق کې خدا ډو ګناه مونږ ګڼو نه نو دې ته څوک ګناه وایي مونږ وایو صرف مونځ وکړو نو دا د نیکانو خلقو په نسبت چې والې دا ګناه ده نو دغه شان معمولی خبرې چې هغه انبیاو ته نسبت وکړي نه د هغې په شان کې هغه مناسب نه وي ځکه ورته الله زوره نه کړي او بله دا خبره چې کوم ځای کې انبیاو ته حکم دی بخښنه وغواړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله وایي فسبح بحمد ربک واستغفره تسبیح د خپل رب بیانوه او بخښنه غواړه نو د استغفار نسبت چې انبیاو ته وشي نو د دې به څه معنی علما وایي د استغفار نسبت چې عام خلقو ته وشي د انبیاو نه علاوه نو د دې نه مراد د ګناهونو معافي چې بخښنه غواړه چې الله دې ګناهونه معاف کړي او چې کله انبیاو ته نسبت وشي نه د هغې نه خو ګناه شوې نه ده نو بخښنه غواړئ د پاره د اوچتېدو د درجاتو انبیاء ته وی بخنه غواړي چې درجیم الله اوچتی کی بل دا خبره
چې کوم ځای کې انبیاو ځان ته قرآن کې د ظلم نسبت کړی دی لکه دلته آدم علیه السلام وی قال ربنا ظلمنا اے ربا ظلم کو مونگا نقصان کو مونگا ظلم کو مونگا پخپلو ځانونو باندې نو چې کوم ځای کې انبیاء کرامو ځان ته د ظلم نسبت کړی علما وایي دا د هغې انتهایی د عجزۍ نښه ده چې ځان ته ډېر د عجزۍ نسبت کوي نو ځکه انبیا وایي ربنا ظلمنا انفسنا قال اوی اللہ پاک اهبتو کشی بعضکم لبعضن بعضی بستاسونا لبعضن د بعضی نورو د پارا عدوون دشمنانی وزمکه تا کشی او بعضی با د بعضی نورو د پارا دشمنانی علماء وائی د توبې د قبلېدو نه پس الله حکم کو وزمکه تا کش نو د توبې د قبلېدو نه پس زمکې ته د کوزیدو حکم چې دی دا د سپکاوي د پاره نو دا د اعزاز د پاره ځکه الله اول توبه قبول کړله وی کوشه او زمکې ته دې سله کوزومه خلافت په درله در کوم انی جاعل فی الارض خلیفه نو د توبې نه پس د خلافت دپاره زمکې ته کوزیدل دا د اعزاز او د عزت نښه ده اهبتو کشی تاسو نو دا خود وطنو او الله صیغه د جمع راوړله اهبتو تاسو کشی نو دا خود جمع ده پکار د چې دې سې ویلې وې اهبتا کشی تاسو دواړه نو اهبتو کشی تاسو ټوله علماء وائی دا ځکه جمع راوړله چې مراد تینا آدم علیه السلام حوا علیه السلام او شیطان دی نو درې تنه دی او درې جمعی ځکه الله وی اهبتو کشی یا د دینه مراد صرف آدم علیه السلام او حوا علیه السلام دی صیغه د جمع ده خو مراد تینا تسنیه ده دا کیدیش کله ناکله صیغه د جمع راشي او مراد تینا تسنیه یا صیغه د تسنیه راشي او مراد تینا جمع یا اهبتو آدم علیه السلام او حوا علیه السلام او د دې په شاګانو کې چې کوم الواد دی اوس خلا پیدا خو نه دی خود آدم علیه السلام په شا کې پروت دی نو ځکه یې صیغه د جمع راوړله کشی تاسو ټوله تاسو دواړه او ستاسو په شا کې چې کوم الواد به آینده کې راځي هغه یې ورسره حساب کو بعضکم لبعضن عدوون بعضې به ستاسو نه د بعضو دپاره دشمنانی یعنی شیطان نو آدم علیه السلام ته وی تو ستا بیبی او ستا اولاد هغه به دشمنانی د شیطان شیطان به یو طرف تی او آدم علیه السلام او د هغه اولاد به بل طرف تی یا دا معنی ده چې ستاسو اولاد به د یو بل دشمنانی ستاسو اولاد به د یو بل دشمنانی یعنی ستاسو نه چې کوم الواد پیدا شي هغې کې به بعضې د بعضو سره دشمني کوي ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین او ستاسو د پاره به په دې ځمکه کې مستقر اوسیدل وي ومتاع الی حین او پیدا اخیستل به الی حین د یوې مودې پورې نو پته ولګېدله چې همیشه ژوند په دنیا کې نشته دی ځکه آدم علیه السلام ته الله وی مستقر اوسیدل بی او نفع بی خو الی حین د یوې مودې پورې مودې نه مراد څه ده
مرگ د مرگ وخت سو پورې چې مرگ نه دی راغلی د هغې پورې به تاسو پیداوالی بس د مرګه پورې. علما وایي ثابت بنانی رحمت الله علیه وایي چې کله آدم علیه السلام ځمکې ته راکوز شو او د وفات وخت بیا راغی وفات کېده نو فرشتې ترې نه چاپېره شولې ګیر چاپېره او حضرت حوا علیه السلام تم گیر چاپیره گرزیدله. نو حضرت آدم علیه السلام حوا علیه السلام توائی چی تا زمانہ اپلزا دا رب دا فرشتی ما تا پریدا و تا اپلزا. آدم علیه السلام حوا علیه السلام توائی وی زکا ما ته چې څه تکلیف را رسېدلی او دا خو ستا د لاسه را رسېدلی ته اپله شه او دا فرشتې ما ته پرېږده. نو وی چې کله آدم علیه السلام وفات شو نو غسل ورله فرشتو ورکړی آدم علیه السلام له او دا غسل چې وله ورکړی نو د اوبه وي او د بیرو پاڼې وي. اوبو کې د بیرې پاڼې ورواچولې دا بیا پاکی خراولي لکه اوس مونږ او تاسو سره صابون استعمال کو پخواني دور کې به پکې د بیرو پاڼې ورواچولې دي اوبو کې دا صفایي خراولي. نو اوبه وي او د بیرو پاڼې وي په هغې سره آدم علیه السلام له غسل ورکو خوشبوی پې ولګوله او کفن ورته ورکو په دریو کپړو کې ورته کفن ورکو آدم علیه السلام ته. اوس هم مونږه نارینه له درې کپړې ورکو زنانه دپاره پنځه دي او د نارینه دپاره درې کپړې مسنونې دي ازار قمیص او لفافه دا درې دي او د زنانه دپاره پکې دوه نورې دي یو سرپیچک یو سینه‌بند دا دوه به زنانه دپاره نورې سیوا شي. نو د زنانه دپاره مسنون کفن 15 کپړې دي او د نارینه دپاره مسنون کفن چې دی هغه 3 کپړې دي. نو آدم علیه السلام لی په 3 کپړو کې کفن ورکو او لحد ورته جوړ کړی په قبر کې او خوشبوی پې ولګوله او آدم علیه السلام پرشتو دفن کو. علماء وائی سرندیب یو علاقه دا اقی که آدم علیه السلام دفن دے او دی فرشتو بیا دا آدم علیه السلام الوات تا اوی ویدا بس تاسو طریقی رستو چه تاسو که خلق وفات کیگی دا سی با کفن ورکوی 3 کپڑوں کی دا سے با قبر کنی دا سے با لحد کنی اغی کے دا آدم علیہ السلام الواد دفن کوئی لکه دا نن سبا چی مونگا دفن کو. نو دا فرشتو اول دفن کڑیو آدم علیہ السلام بے ورلا الواد توی تاسو بدیسی کوئی. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون اوی ورطا اللہ تبارک و تعالی پا دیز مکہ کی بجون کوئی او پا دیز مکہ کی بمرائی او دا دیز مکہ نبا پاسی. فیہا تحیونا یعنی پا دیز مکہ کی بستا سجونی اسے گے بم پا دیز مکہ کی و تموتونا او پا دیز مکہ کی بستا سو مرگوی او قبرون خوبی او بیا به د دې ځمکې نه په ورځ د قیامت باندې راپاسی د حساب او د جزا دپاره